حضرت عمر رضی الله عنه په زمانه کې یو نوجوان او داسې نوجوان او داسې عبادت پې کولو چې د هغه عبادت ته حضرت عمر رضی الله عنه هم پسخېدو چې یاره دا څومره ښایسته عبادت کوي، څومره خشوع خضوع سره، څومره د الله سره یې لګن لګولی دی او څومره ښایسته مینې محبت سره عبادت کوي. نو حضرت عمر رضی الله عنه به هم د هغه د عبادت ته داسې خوشحالېدو او پسخېدو به. او دا نوجوان چې و د ده یو پلار و، نو هغه له به دې خدمت له تلو او د دې خپل پلار خدمت به یې کولو یو څو ټایمه به یې خدمت وکړو، بیا به ورته پلار ویل چې ځه لاړ شه بچې او ته خپل عبادت کوه، زما خدمت هر څه پوره شو، زما ضرورتونه پوره شو، نور ضرورتونه مې نشته، اوس ته لاړ شه عبادت وکړه، د خپل رب سره ملاقات وکړه. دا نوجوانه به چې کله د جومات نه تلو او خپل پلار کور ته به تلو، نو هلته به یې وکته یو زنانه ورته ولاړه وه او دا هلک یې ډېر زیات خوښ و چې یاره ډېر ښایسته هلک دی او دې به زه ګناه طرف ته څوک هم متوجه کړم او خپلې ګناه طرف ته به یې راوړم، ما سره به ګناه وکړي. نو ده به دا زنانه به ورته هر قسمه پلانونه جوړول چې یاره دی راشي او ما سره بدکاري وکړي او ګناه را سره وکړي. خو دی د دې جال کې نه ګیرېدو، خو انسان دی خامخا چې دا زنانه به ورته کله ځان څنګه جوړ کړو کله څنګه، نو شیطان هم د ده په زړه باندې بیا څه کول وسوسې پکې راوستې او شیطان هم پې محنت کولو چې دی دوکه شي او دې سره ګناه وکړي. یو ورځ دا زنانه ورته په خپل ور کې ولاړه ده، ځان یې ورته جوړ کړی دی، سینګار یې ورته کړی دی. نو دا نوجوانه چې کله داسې د دې په کور باندې تېرېدو، خپل پلار له تلو خپل کور ته تلو، نو دې ورته اشاره وکړه او ګناه ته یې روبلله چې راشه ما سره ګناه وکړه، دا زنا را سره وکړه. نو دې بس انسان دی هغه زړه کې شیطاني وسوسې راغلې وي، نو هغه ورغو چې کله کور ته ور شو د ګناه په نیت باندې، او چې څنګه یو قدم دوه واغېسته، نو هغه کور کې ده ته رایاد شو چې ما خو ټول عمر د الله عبادت کړی دی، منځونه مې کړي دي، نوافل مې کړي دي، الله نه ډېر یارېدی نه، او زه چې اوس دې ګناه ته ورنږدې شم، نو دا زما هر څه به لاړ شي، ختم به شي او الله به رانه ناراضه شي. کله چې دا سوچ وکړو، نو الله پاک د ده زړه ته یو آیات راوسته، ترجمه یې دا ده چې متقیان خلک هغه دي چې الله نه یریږي او ګناه ته نه نږدېږي. بس دا آیات یې چې و زړه ته راغو، نو بیا دې څه شو، بېهوشه راپرېوتو او بېهوشه شو. هغه زنانه چغې کې خپلې وینځې ته یې اواز وکړو چې راشه دې ته دې ځای نه وباسه دې کور نه، دې خو راپرېوتو بېهوشه شو، نو دې ځای نه یې وسخوا کړه. ګوره الله پاک حفاظت کولو ده چې ټول عمر زما عبادت کړی دی او دې اوس شیطان روچت کو ګناه باندې، نو الله پاک د دې خپل بنده بیا حفاظت داسې کول. کله چې د وینځه راغه دا کور نه دا هلک بهر کو خلکو ته یې چغې کړي، نو دې اوچت کو خلکو چې کله یې کور ته وله بوتلو، پلار له یې بوتلو، پلار ته یې وله وویل وی راشه زوی یم بېهوشه شوی دی. کله چې پلار وکته زوی ته وایي پاسه سترګې وغړو، دا څه وجې نه ته داسې شوې، پاسه سترګې وغړو. کله چې ده لږې سترګې وغړولې هوش کې راغو او پلار ته یې ټوله کیسه وکړه چې زه لاره کې راتلم، د کم وخت نه به ما ته دا جلۍ د ګناه دعوت یې راکولې، نن رانه داسې کار وشو. خو چې کله زه ورنږدې شوم، ما ته د آیات یاد شو چې الله پاک فرمایي چې متقیان هغه خلک دي چې کم د ګناه نه ځان ساتي، او که نه ګناه نه ځان نه ساتي نو جهنم کې به یې ور واچو. دا آیات ترجمه یې ورته وکړه، دا آیات یې ورته وویل او اوس سترګې یې پټې کړې، مړ شو، وفات شو. کله چې وفات شو، نو د ده جنازه چې وشوه، نو حضرت عمر رضی الله عنه په سبا باندې چې کله مسجد ته راغو او مسجد کې وکته چې دغه نوجوانه نشته دی چې هغه ښایسته عبادت به یې کولو،
نو خلکو نه یې تپوس وکړو چې نوجوانه څه شو چې دلته بې عبادت کولو هغه په نظر نه راځي. نو خلکو ورته وویل چې هغه خو بېګا وفات شوی و. حضرت عمر رضی الله عنه ورته وفرمیل چې تاسو خو ما ته د جنازې ویلي وو، د جنازې خبره هم ولې رانه وکړو؟ وی حضرت تیاره وه، شپه وه، نو موږ تاسو له تکلیف در نه کړو، بس د هغه جنازه شو. حضرت عمر رضی الله عنه فرمیل چې ما د هغه قبر له بوځئ، د هغه قبر راته وښایي. کله چې قبر له لاړلو نو هلته یې کور کې پلار ته پته ولګېده چې امیر المؤمنین د وخت چې کوم بادشاه دی، امیر المؤمنین دی، د مسلمانانو مشر دی، حضرت عمر رضی الله عنه دی، هغه د زوی قبر له راغلی دی، تشریف یې روړی دی. نو دا پلار هم لاړلو هلته، او چې کله حضرت عمر رضی الله عنه سره ملاقات وکړو، حضرت عمر رضی الله عنه ته فرمایي چې دی خو ټیک ټاک و، دی څنګه وفات شو، بیمار و، څنګه چلو شو، دی خو ټیک ټاک و. پلار یې ورته وویل چې ټیک ټاک و، خو د قرآن یو آیات وجلی دی. یاره د قرآن آیات څنګه وجلی دی؟ نو دغه آیات یې ورته وویلو چې قرآن کې الله پاک فرمایي چې متقیان خلک چې دي هغې زه په حفاظت کې ساتمه، او متقیان د الله نه یریږي، ګناه پرېږدي. حضرت عمر رضی الله عنه وفرمیل چې واقعي الله پاک فرمایي چې څوک د الله نه ویرېده نو زه به هغې له 2 جنتونه ورکړم، او زه به هغې له داسې نعمتونه ورکړم چې د هغې تصور به هم څوک نشي کولی. زما عزتمندو دا د نبي علیه السلام صحابي حضرت عمر رضی الله عنه په وخت کې داسې نیکان او داسې نوجوانانو چې هغې به د الله پاک عبادت کولو او د الله نه به یېرېده. که چېرته مونږ هم د زړه کې د الله یره راغه او د الله سره هم صحیح په معنو کې تعلق جوړ شو، نو الله پاک به زموږ او ستاسو حفاظت هم کوي.